نو چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام د 12 کالو نو ابو طالب د شام ته په سفر باندې ته په قافله کې د تجارت لپاره خو هغه په دل سفر وي په میاشتو به سفر وي نو ډېر تکلیفونه به پکې وو. نو ابو طالب نبی علیه الصلاۃ والسلام ته اتفاق شما سره مزه تما سره مزه. نو روایت کې راځي وایي چې کله ابو طالب روانې د سفر لکنه نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سترګو نه وخت روان شوی خپه او جړل په ابو طالب پسې څنګه چې ماشومان خپه کوي خو د ابو طالب سره عادت وکړ ګرځیده پسې نو د جړل خپه نو ابو طالب چې ته وکتل ټینګ نشو راځي بچي تام ځان سره بیا ما نو د روان شو په دغه قافله کې د ابو طالب سره. نو چې کړه دا قافله بصره یو خار د عراق کې هغه ته نږدې ورسېده کنه نو د خار ته لا دننه شوي نو بار یو بیابان او الته دوی پړاو واچو او په دغه بیابان کې یو راهب پاتې کېدو داغه نوم جرجیس داغه نوم دغه ته شهر نه بار په بیابان کې پاتې کېدو دغه ته عبادت خانه او د الله عبادت پکاو او مشهور چې دی ونه په بحیره راهب سره خپل می جرجیس وو خو مشهور په بحیره راهب سره او دغه الله دا صفت پیدا کړي او کنه چې څومره آسماني کتابونه دی او پاره کې د آخري پیغمبر څومره علامات په ټولو کې خبردار دی پاغي باندې د آخري زمانه د پیغمبر چې کوم علامات داغه متعلق په چاته پوس کوي بحیره راهب له شاغه سره د دې معلومات دی په دې ډیر زیات سمجدار او پوهه زیات و. نو دیم په دغه بیابان کې پاتې کېدو چې کله دوی د قریشو دا قافله په دغه بیابان کې پړاو واچو خیمه خخې کړي پاتې کېده کنه. نو حدیث مبارک کې راځي د دې حدیث راوي ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ دی وی دا قافله به همیشه په دغه ځای کې بدوی پړاو اچو چې تجارت لبته خدا راهب داسې چې د قافله ورته چر تم څه توجه نه وکړي او په خپل عبادت کې مشغول قافله براله پاتې بشو بیا بدلا خود به قتل نه راغوږي نه کوي خو دا ځل چې څنګه قافله دغه تک پړای واچو کنه نو د خپل عبادت خاني نه وروت او چې وروت کنه نو راغی د قافله له نو په دې قافله کې ګرځي هر یو تن ته داسې د جاسوسي غونته په نظر ګوري هر یو تن ته داسې ګوري بیا تیزي قافله ولا حیران دي چې په دې باندې څه شي دي همیشه مونږ دلته راځو ته مونږ ته کتلیم نه دي دغه د عبادت خاني نه روزي خپل عبادت کوي نن راغی او هر تن ته داسې د جاسوسي غونته په نظر ګوري هغه په شکی شو چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام په اړه راغله نو کله کې د لاس نه ونیو نبی علیه السلام د لاس نه ونیو وی هذا سید العالمین هذا رسول رب العالمین يبعثه الله رحمة للعالمین دا الفاظ وای وی د دوه جهانو سردار خدا دی زری نبی علیه السلام د لاس ونیو او دا خدای یا رسول دی قافله والته نه تاسو کې حضرت دا تسوي څنګه دا د الله رسول دی وی دا د الله رسول دی ما ته علم دی وی ته څنګه پیژنې او نن دلته رااله ولې زموږ د قافلې تر ادن نشو ته هم ته کتلیم نه دي وی تاسو ته خبر نشته ده کنه زه په خپل عبادت خانه کې ولاړم او چې کله تاسو دې بیابان تر ادن نشوي کنه داسې یو ګټه نه او داسې یو ونه نه چې هغه تاسو طرف ته سجده نه کوي دې بیابان ته چې تاسو څنګه را ادن نشوي ټولې ونی په سجدو پریوتي ټولو ګټو تاسو ته سجده وکړي وی ما وی چې یاره په دې قافله کې څه چل دی ځکه تاسو تر ادن نشو ځکه تاسو لرالم او به د قافلې والته ویل وی د ماخام به زما ملمانه یې د نبی رسول الله سلام د وجه ټول قافلې له سو کړه ډوډۍ وکړه تاسو ماخام د پاره ټول زما ملمانه یې اوس د ماخام ډوډۍ د پاره چې ټول رااله کنه دا غیر چا پیره ګور نبی رسول الله پکې نشته وی کمالک د وجه چې ما تاسو ډوډۍ کړې خو تاسو کې نشته غالک څه شو هغه ورته وی هغه خان سره لشل دي خو خان سره لا نبی له سلام داسې خان سره د پاره استي هغه خان سره لشل دي وی خان چې نبی عليه الصلاه والسلام را روان دي داسې دا مازیګره غونته کې ټیم دی خو د عرب نور خو په هر ټیم کې ډیر زیات تیز وي کنه نبی عليه الصلاه والسلام چې دا خان را روان کړی را روان دي کنه نو په سر باندې وریځ سورې کړې دي په سر باندې وریځ ولاړه ده نو چې نبی عليه الصلاه والسلام را رسیدو نو ټول خلک د ونی په سوري ناس او د نبی عليه السلام ځای پکې نه نو چې نو نبی عليه السلام داسې سیټ غرمو ته کېناست نو چې غرمو ته کېناست کنه نو د ونی سورې روان شو نبی عليه السلام طرف ته نو چې روان شو نو دی بوهر راهب چې کړی وی دا الله د پاره د ونی دي سوري ته خو ګورای کړه دا چرته روان دي د ونی دي سوري ته خو ګورای نو د ونی سورې ته نو نبی عليه السلام ودرېد چې ودرېد کنه نو دی بوهر راهب دی ټول ته وی استاسو د الله په ذات قسم چې د ځان سره روم ته نو بیاي د ځان سره روم ته
نه بیاي د هغه ځای عیسایان ګوره دې ژوندې نه پرېږدي کو په دې باندې خبر شو د عیسایانو علما چې هغه پیغمبر په عربو کې راغلی د آخري زمانې په مونږ کې نه دی راغلی او هغوی دې پیژني نو کو خبر شو نو دې ژوندې نه پرېږدي تکلیف ورته رسوي خو دې روم تر ځان سره مه بیایه دا خبره کوله او دوی ناست دي خبرو کې مشغول دي څه ګوري یو څو تنه د روم د طرف نه رومیان را روان دي په اسونو باندې سواره دي دا بحیره راهب چې کوم دی ورله مخې ته ووته نو دې ته نه تپوس کوي وایي څه کوئ چېرته روان یې تاسو خو چېرته په دې طرف نه یې راغلي وایي مونږ ته زمونږ مولان او زمونږ علما ویلي دي چې د آخرې زمانې پیغمبر به په دې میاشت کې سفر له روزي نو کو هر چېرته راوتې خو ژوندی درنه پاتې نه شي مونږ کافري په هغه پسې خوري شوي دي خوري شوي نو دا بحیره راهب ورته وایي د آخرې زمانې پیغمبر خو منئ چې راځي به که نه وی الله خو به یې رالیږي که نه وی کوم کار چې الله کوي نو تاسو به یې منع کوئ کوم کار چې الله فیصله کړي چې الله د آخرې زمانې پیغمبر رالیږي نو تاسو هغه منع کولی شئ سوچ وکړئ دا خبره خو ټیک ده چې الله د آخرې زمانې پیغمبر رالیږي نو موږ به یې څه قتل کړو سر خلاص شو دماغ خلاص شو نو بحیره راهب ته واپس کو نه ځو خو ستا شاګردي به دلته اختیار کو تا سره به یو هغه ورته ټیک ده ما سره پاتې شي بحیره راهب قریشو ته وي ابو طالب ته وي تره ته ولا دې پر ځان سره نه دې پر ځان سره کنه رومیان نه پرې دي تکلیف در رسي نو حدیث مبارک کې راځي وي ابو طالب د دغه ځای نه د نبی عليه الصلاه والسلام سره ابو بکر رضی الله تعالی او بلال رضی الله تعالی مرګري کو واپس د دغه ځای نه نبی عليه الصلاه والسلام واپس بیا مدینه منوره مکه مکرمه